सलात एक निज़ाम का नाम है। सलात के बुनियादी माने हैं किसी के पीछे पीछे मुसलसल और मुतवातर ऐसे चले जाना कि उसमें और तुम में फर्क ना हो, लेकिन रहो पीछे। मुंज په قران کریم کې په مختلفو معنو سره استعمال شوی. تاسو ورته یو خو سبق وایي مونږ په قران کریم کې په مختلفو معنو سره استعمال شوی. اول نمبر دوستانو مونږ چې په معنا د 15 وخته عبادت سره استعمال شوی دی داغه د لپاره موږ سره دلیل څه شه دی. د سورته بقره آیات نمبر 43 کی وضاحت موجود ہے دوستانو. الله تعالی په سورته بقره آیات نمبر 43 کی وضاحت کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. واقیموا الصلاة او تاسو قائم کړئ منځ، وآتوا الزکاة او زکات ورکړئ، ورکعوا رکوع کوي مع الراکعین د رکوع کوونکو سره. دلته نه پکې د نظام د حکومت څخه خبره شته ده، نه پکې دا خاص عبادت کوم چې 5 وخته عبادت کیږي د دې آیات په دې باره کې نازل شوی دی. آیات اول نمبر دوستان دویم صلات په معنا د دعا سره استعمال شوی دی په سورته توبه آیات نمبر 103 کې. سورته توبه آیات نمبر 103 راوړوي سر سره زیر ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 3 103 دیږي کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. تا دا دغه د صلات د دوی لپاره څه دی دعا کوه هغه ته بشک استا دعا دا هغه لپاره سکون دی. دلته دعا په معنا دوستانو صلات په معنا د دعا سره راغی. خذ من اموالهم صدقه کنه اخر وخت به تاسو ولي کې صرف ځان تولی کې 103 بیا ورته آیات ځان ته تولی کې. دلته دویم نمبر صلات په معنا دعا سره راغله. دریم نمبر دوستانو د الله تعالی د طرف نه رحمت نازلېږي. دوستانو دا د سورته احزاب ده آیات نمبر 43 کې الله تعالی فرمایي سورته احزاب آیات نمبر 43 الله تعالی دلته فرمایي دوستانو والذي الله غزا ته يصلي عليكم. الله غزا ته چې پتا سبحانه خپل رحمت نازلوي. نو دلته صلات په معنا د سره راغی د رحمت سره دوستانو راغی. څلورم نمبر صلات په معنا د دعا او د مغفرت سره راځي. صلات په معنا د دوستانو سورۃ شورى آیات نمبر 5 کې الله تعالی فرمایي سورۃ شورى والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فی الارض. فرشتي د الله تعالی حمد او تسبیح کوي او د ځمکې والاو د پاره څه کوي دعا د مغفرت کوي. دلته دعا د مغفرت راغلي د دوستانو. شپږم 5 نمبر دوستانو سورته احزاب آیات نمبر 55 کې د نبی علیہ السلام د پاره خاص دلته د پیغمبر سره دلته خاص دی د دعا او د برکت درخواست دی دوستانو. سورته احزاب آیات نمبر دوستانو 55 کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دلته اوس موږ د الله تعالی حکم کړی دی چې تاسو د پیغمبر علیه السلام لپاره دعا او برکت کوي دوستانو. شپږم نمبر دوستانو سورته انفال لا وړوي 15:35 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. دوستانو د بیت الله په کله چې مسلمانانو موږ کولو نو دوی بشپیلی والا دلته د يهوديانو شپیلی وال لاسونو پړه کولو د دې سویل دي. نو صلات دلته په مختلفو د يهوديانو د عبادت دا طریقه وسوا د يهوديانو د عبادت دا طریقه و دوستانو. دوی بس کول دوی بشپیلی وال او لاسونو به پړه کول دوستانو. نو دلته د دوی د يهوديانو د عبادت طریقې لپاره هم دوی لفظ لکه دوی وایي کنه چې صلات صرف څه دی نظام د حکومت کې مراد دی. موږ دا خبره تاسو غلطه ده. دا شانته کې دوستانو وم نمبر په موږ کې خشوع کوونکو دوستانو کامیاب دي. په موږ کې خشوع کوونکو کامیاب دي. نو پته ولګېدل چې دلته څه دی خاص عبادت دی دوستانو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون اول نمبر آیت
په تحقیق سره کامیاب شو هغه خلک کم چې موس کې په موس کې خشوع کوونکي دي دغه شانته کې دوستانو د جنت وراثت په موس سره ملاويږي څه کېږي د جنت وراثت تاسو ته دوستانو سورۃ المؤمنون آیت نمبر 9 تر 12 پورې وضاحت موجود ده والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون دوی بسوي دا به د جنت وارثان ګرځيږي پس سره په مون سره دوستانو دغه شانته کې دوستانو بل آیات کې الله تعالی فرمایي چې دا موستا د بے حیا د کار نه منی کوي اتل ما وحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا سورۃ عنکبوت اول نمبر آیات ده دوستانو اتل ما وحی الیک من الكتاب نو دلته اوس که چېرته سوال لازم هم لیکل ولې شبانو لیکلو شو صرف ځان د آیاتونو دغه چې به تاسو استدلال کولای شي درس کې موجود سوال دلته راځي چېرته د صلات نه مراد نظام د حکومت نو نبی علیہ السلام په خپل لاس مسجد نبوي له جوړ کړی دی دا مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې چې په تواتر سره دا منځونه کیږي بل نمبر سوال که چېرته صلات نه مراد نظام د حکومت شنو استقبال د قبله ورته ولې شرط دی الکه نظام د حکومت لپاره استقبال د قبله څنګه راوړي ولې زبانو ته وایي دا نظام د حکومت دی بابا سي ورسته راځي قانون دا په موږ باندې څه تکلیفونه الله قرآن کوي چې فول له وجه شطر المسجد الحرام پرون په سوالات شوي بل سوال دار کې چېرته رسولات نه مراد نظام د حکومت نو حکومت د پاره د کول شرط دي ولته الله اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم بیا بس کې یو سره مناظره ابو فاطمه په نوم باندې کله د سب نوم راځي کله سب نوم مور دې او د پس سره ماتيږي دا د اسماء ذکر دا د ذکر قرآن کړی دی بعضی سره نه مني یا ایها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا دا مراد نه وي ظاهري نه لیدي باطني اخلي ځان پاکه د باطن د پاکه نو دا فاغسلوا څه کېږي دا باطن څنګه انځي په باندې الته په خپل فاغسلوا وجوهكم وای په سر باندې څنګه باطني مسي کې عجیب خبره په خپل څنګه باطني مسي کې دا څه غلط استدلالات برته کوي خان دی بوله چې تبوش دا اوس په لیونو نو دلته نظام د حکومت نه د مراد دوستانو مور چې او داس نو به موږ سره څنګه لګو ما تاسو ویل دی په عوامي انداز هغه پټي په پوسکې او داس ماتيږي وای نه ماتيږي قرآن کې نشته بس ما دا به او داس بچي دی به او داس مونږ یو نه ماتيږي به پټي زما چې تر په قرآن کې هو د سره ذکر دی چې څه وګړه ډک او داس ماته دی او داس دې مات خدا نور او داس ماتو په بارے کې چې څو نه دي چې ودش په دې یا داسې نور ویره چې دا نه لاړ دا حدیثو کې راغلي کنه ولې چې بانو اوس یو سړی راغو غرب ته لاړو بس دا په موس کې ولاړ دی خېټه کې دغه اورا شم د درستیو باسه قرآن کې خاص نشته څنګه سبا قرآن کې چې ته درس دیو او د دې ماشو نشته پکې نو دوی دا تعریف به برکت او دا ټول به او د سمونه کوي نشته په قرآن کې ماته دې ثابت کړ او په خپل ویډیو کې شته درو نه وای مناظره پر سره مله دا سړی په شرمونو په شرم اخره کې بس مناظره را درپې ها وای شو دوستانو دغه شان ده کې دوستانو د چرته نظام د حکومت هغه د بار او د شر نه په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې 5 وخت مونږ کېږي دوستانو دا ولي کېږي چې نظام د حکومت نشره ښه دوستانو د دوی نه موږ سوالات